والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي. په پرونی درس کې منګه داوا جواب داوا ذکر کړل. داوا جواب داوا ذکر کول د دې لپاره ضروری چې کړه تاسو کم دهری سره ملحد سره هر څوک چې تاسو سره بحث مباحثه کوي په اصول ور سره بحث کوي. کله چې د اصول مطابق تاسو بحث کوي تاسو به فائدہ مروزي او فائدہ به مرتب کیږي او تاسو ته به څه فواید ملاويږي او د عوامو ذهن به هم مطمئن کیږي. که چېرته به اصول ورځي به اعتراض کوي ته به ورته جواب ورکې بیا به بل اعتراض کوي بیا به ته جواب ورکې بس دا یو سلسله به روانه او ته به ناستې ته به د خیر په غونډۍ ناستې هغه صلی الله علیه وسلم په غونډۍ باندې ناستې سره نه مني نو ته به هم څه کې ته به هغه اصول سره به وضاحت به ورته کې موږ ورته ویلو چې یاره د هغې دپاره څه اصول دي نو دعوه به ذکر کې دعوه کې خو چې بیا ستا کم جز ویدارې او جز به ته دفاع کې عقلي او نقلي دلایلو سره موږ نقلي دلایل هم موږ سره موجود دي الحمدلله چې هغه موږ دپاره اصل دي. اول به موږ نقلي دلایل پیش کوو خو دې سره سره موږ سره عقلي دلایل هم دا ټول کائنات الله رب العزت موږ دپاره یو کتاب ګرځولی موږ به دنه څه کوو موږ به په دې کې نظایر تلاش کوو موږ به جواب ورکوو. موږ ورته ویلو چې اول حواس خمسو دغه شانته کې د حواس خمسه په ذریعې سره بعضې څیزونه ثابتېږي. دغه شانته کې دا بل وضاحت پکې موږ دا کړو چې کومه دعوه پیش کولی شي د هغې د ثبوت معیار به څه وي د هغې د ثبوت معیار به څه وي نو موږ ورته وایو چې صرف عقل به منئ او که نه نور څه به منئ. دغه شانته کې بیا څلورم وضاحت چې شی خلاف عقل او ماورای عقل به تاسو پیژنئ په دغه کې څه فرق شته او که نشته دا به تاسو د وخت کې دا وخت دی نو دعوه کې به د خلاف عقل ماورای عقل دا خبرې به تاسو ثابتوئ ورسره. دغه شانته کې بل خبر دا و چې پنځمه خبر دا و چې دعوه به هغه پیش کولی شي مولوي صاحبانو متوجه اوسئ زموږ توجه مه خرابوئ. پنځمه خبره دا و چې دعوه به هغه پیش کولی شي عقلا ممکن وي څه وي د عقل نه خلاف نه وي چې عقلا ممکن وي هغه دعوه به بیا قابل قبول وي. نو دغه شانته کې بیا خلاف عقل موږ وضاحت کړی او دغه شانته کې د خلاف عادت وضاحت موږ کړی ماورای عقل څه ته وایي د دې ټولو وضاحت موږ کړی. نن راځو موږ مبادیات او تنقیحاتو ته اعتراضاتو ته دهریان خو په موږ باندې اعتراضات کوي خو د نه زیات موږ څه کوو موږ په دوی باندې اعتراضات الحمدلله لرو. موږ سره خو الحمدلله د خپل مدعا دپاره عقلي او نقلي دواړه دلایل موجود دي. دا د اسلام خصوصیت دی چې دهریان صرف چې کم مذهب د دوی مد مقابل ولاړ دی او د دوی سره خصم په مقابله کې د صرف اسلام دی او دهریت هم صرف دا مذهب مقابل ګڼي نور ټول والي دي. یهودیت په یورپ کې یهودیت والي دی عیسایت والي دی هندومت ټول والي دي. هغه سره هغه ولی والدي هغه ځان لوجره په هغه موږ درسونه کړی دی او بیا هغه درسونه ان شاء الله کوو. هغه سره د ژوند تیرولو اصول نشته څه نشته نه اجتماعي او د انفرادي. زه سارم په پاونو ختمه اسې نو موږ ته خو ویل شوي دي کنه چې برخه چې څه به وایي الله اکبر ته سوچ وکړه چې لاندې ښکته کېږي سبحان الله ته سوچ وکړه چې هغه د پاونو ختلو زما طریقه معلومه ده ماله د نورو طریقو بیا څه ضرورت دی. الحمدلله داسې ښایسته دین کې موږ پیدا کړو داسې کامل دین کې موږ پیدا کړو خو دا کم خلک چې بیا داسې اعتراضات کوي هغه د کم علمۍ په وجه باندې کوي نو موږ صرف د هغوی ذهن کولاو چې الحمدلله موږ سره هم اعتراضات شته دا نه چې صرف دهریان په موږ باندې اعتراضات کوي. موږ یو څو اعتراضات ذکر کوو. اول کله چې دعوه جواب دعوه ذکر شي نو ملحدینو باندې به تاسو څه کوئ اټیک به کوئ دفاعي لوبه به هېڅکله نه کوئ. تاسو ځکه اب زما د الله رب العزت په شان کې به بې ادبي کوي ګستاخي به کوي د قرآن عظیم شان په باره کې د نبي علیه السلام په شان کې زه به ورته ناظم جوابات به ورکوم نه زه به هم په اعتراضات کوم. اول به زه اعتراضات کوم هغه د ماله د هغه اعتراضات جوابات راکړي. نو اول دا ده موږ ورته وایو اول تنقید دا تنقید وایي بیا د منځه وضاحت کوم درس شروع کړه. تنقید نمبر 1 هواګانې د چا په حکم سره بخارات د بیځای یو مخصوص مقام ته اوچتوي. ګوره دلته پولیس صاحبانو دا د ساينس نظریه ده دا اوس موږ ته پته ولګېده چې دا بارانونه چې راورېږي نو دا د سمندر نه بړبړقۍ هوا اوچتېږي دا داسې یو یخ فضا مقام ته ولګي چې څومره یخ ځي بعضې نه ګلۍ جوړه شي واوره ته جوړه شي بعضې داسې لاړ شي. موږ ورته وایو دا هواګانې هوا ده که نه هوا ماده ده که نه ده ماده مخلوق دی که نه دی دا د چا په حکم سره دا د مولوي صاحبانو دا د چا په حکم سره دا ابي بخارا دا بړبړقۍ دا یو د فضا اوچت مقام ته رسوي. د دې د موږ له جواب راکړي. دویمه تنقید تاسو وایي ساينس علم دی نو آیا علم صرف ساينس دی او که نور ذرایع موږ ورته وایو یاره تاسو صرف وایي چې ساينس علم دی نو د ساينس نه علاوه نور علوم شته او که نشته دی د دې جواب تاسو موږ له راکړئ. دریم نمبر تاسو چې کله د یو څیز دریم تنقید زموږ دا ده تاسو چې یو څیز ګوره دا عقلي خبرې دي دا ورته موږ قرآن حدیث نه پیش کوو. تاسو چې یو څیز معلومول غواړئ چې دا څیز خوږ دی یا دا څیز پیکه دی دا تاسو په څه سره معلوموئ د دې وضاحت دې موږ لوګي دا تاسو ته ساينس ثابتول شي د دې خبرې مطلب دا دی زمونږ
ساينس دا ثابتول شي دا خوګ دی دا پیکه دی نشي ثابتول هغه به تسکه ته په حواسو سکی په جبه چې دی وسکو تا ته پته ولګي چې دا خوګ دی دا پیکه دی سلورم نمبر ته وي دوه ګواهانو خپل ځان د پلار نه ثابت کوي او د ټولې دنیا ګواهی نه مني دا وړي د کوم فلسفه ده چې صرف د نسل د ثبوت لپاره دوه ګواهانو سره نسل ثابتېږي او د دوه اربع مسلمانانو د ګواهی سره د خدای جل جلاله وجود نه ثابت دا تنقیه ما په خپل باندې هغه ملحد باندې چوکله چې ته پلار ته بلې پلار وې ویره معاشره وې نو مې د معاشره او د مور په وجه خو ته پردي سړي ته پلار وې او د دومره د مخلوقاتو خبره نه منوي ما ته خو یو پیغمبر هم نه راغلی ما ته خو ولې نه دی راغلی بنګ سره الحمدلله قرآن مجید موجود دی انبیاء کرام یو لک نه زیات انبیاء کرام راغلي دي د دوو ګواهانو په ذریعه چې د انسان نسب ثابتېږي نو د دونه یار عوامو د دومره انسانانو ګواهی سره د خدای ثبوت نه راځي دا عقلي دغه دي د پلار وجود عقلا ممکن دی موږ ویلو کنه دا د پلار وجود عقلا هم ممکن دی او نقلي خبر هم شته نقلي خبر د پلار په باره کې موږ سره معاشره وای دا ستا پلار دی وای کنه وای نکاح شوی د نکاح گواهان موجود دي او عقلي څه شوی چې د پلار عمر سوي د زوی نه زیات وي البته اوس یو کس راغی دا دوه عمر کې برابر دی دا وای چې دا زما زوی دی دا به عقلا باطل ای سوي دا خبره باطل به کنه ولی خامخا د پلار او د زوی په عمر کې بګې پیګه بنوي فرق به وي او که بنوي دغه د الله په وجود باندې موږ سره عقلي او نقلي دواړه دلایل موجود دي نو موږ ورته وایو تاسو باندې دا اعتراض دی زمونږ چې د دوه کسانو په ګوي سره ست د پلار نه ثابت دي شي نو د دوه رب مسلمانانو سره د خدای وجود څنګه نشي راتلی کته چې موږ ته د خدای ځانو خي هغه جدا مسله ده خود له واځ نه دي چې ته ما ته خو زه به وینم ډیر سيزونه موږ نه وینو به منو هغه جان تاسو ساينس بغیر د مشاهده او دلیل نه منئ او که دلیل سره منئ د ساينس په وجود دلیل پیش موږ ورته تاسو د ساينس دا دغه دي کنه ولکه ساينس دانان دا وای ساينس دانان وای اسمه دوه قسمه گردش کوي دا مشاهده سره دوی منی که بغیر د مشاهده منی بغیر د مشاهده منی دا خو صرف ساينس دانانو او سو ساينس دانانو د دوربین په ذریعہ معلومه کړی وي نو ته خو بغیر د مشاهده د ساينس اجازه منی نو څنګه به مانه د خدای په باره کې او د جنت په باره کې مشاهده طلب کې ولجبانو پويږي کنه پويږي ها زمخ کې زشپغم تنقید ساينس ته علم چا ویل دي ساينس په تجربه ته وایي تجربه کله صحیح او کله غلطه وي تجربه کله کامیاب شي او کله ناکام ډیرو ملکونو تجربه وکړي د فوجي مزایل او اکثر ناکام موږ ورته ساينس خو علم نه ده ساينس ته علم چا ویل ساينس خو تجربات ته وایي تجربات کوي یو ځل تجربه وکي ناکام شي بیا وکي تجربه ناکام شي بیا وکي کامیاب شي بل ساينس دان چې راشي هغه نظریه باطله کوي دا څه ټیک نه دي نو ساينس علم خو نه دا تجربات ته وایي علم خدا د چې تاسو شوی د وحي په ذریعہ د اسمان نه موږ ته نازل شوی دی او د انسان دار و مدار په علم باندې وي د کامیابی او د ناکامۍ مدار په علم وي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز دغه خلک چې څوک د جهنم نه بچو دا جنت ته لاړو دا خلک کامیاب دي دا وس علم دی تاته معیار خود له دي نور که تاسو د ساينس ټکنالوژي وو کنه وي ته کامیابی خو که چرته تاسو دین نه وته ناکامي هم تنقید د ساينس تعلق تجربه سره د داخلي سره تاسو تجربه په عقیده قیاس کوئ دلته دوکه کیږي ځکه داخلي تعلق د شرعي اعمال سره دی او د ساينس تعلق د دنیا د اجازه سره دی ساينس د عقیده خلاف نه دی بلکې ساينس سره عقیده نور هم په بولسبانو موږ د توایو چې د ساينس تعلق د سره دی د تجرباتو سره ساينس د سره بحث کوي د ماده نه بحث کوي تجربه کوي نو عقیده خو سمادي سیس نه چې د ساينس په پاسيږي په عقیده باندې اعتراضات کوي بولسبانو نو دا خو د شوله لکه ته چې د تبي موږ چې بخار تبا د ترمامیټر باندې موږ سو د بلډ پریشر چیکینګ شروع کو دا سی بکیږي ایسه پکې سکه لبي نه کیږي ابر ته وي چې بای دغه لپاره ځان لاله در لپاره ځان لاله تبه چې معلومه ځان لاله ده بلډ پریشر چې معلومه ځان لاله ده الټراساوند چې کې راغی ځان لا ام ار آی ځان لا د زړه لپاره ایسه چې کې غزان لا نو بای د یو ماشين په ذریعہ بل ماشين نشي د بل نقصان نشي معلوموله نو تر ساينس په وجه باندې په مذهب څنګه اعتراض کوي دا غلطه خبره ده اتم نمبر تنقید بیگ بینگ کوم ځای کې واقع شوی دی موږ ته پته راکړه اوس د بیگ بینگ په باره کې موږ څه دینه لږ څه تنقیحات وکړو موږ یو دا بیگ بینگ چرته واقع شوی دی د دې وضاحت وکړئ بیگ بینگ چې واقع دی تاسو چرته وایي موږ وایو چې ته زمنګ له خپل ریکارډ معلوم دی موږ په عالم ارواح کې والله رب العزت موږ پیدا کړو آدم علی السلام نه وروسته موږ په عالم ارواح کې سو موږ نه الله رب العزت وعده غوښتي ده الستو بربکم ټول مخلوقات چې الله رب العزت په عالم ارواح کې راجمع کړل سی ویل ورته الستو برتاسو زاسه زستا سره بما او کنه نو ټول سی ویلې انت منا انت بل انت ربنا ته الله ته زمنګ ربي
نو موږ خو هغلته موږ خو پته ده موږ وایو موږ له خپل ریکارډ معلوم دی چې موږ هلته ویلي دي بلا انت ربنا یا الله ته زمونږ رب یې موږ له خپله ډیټا معلومه ده ما له خپله ډیټا معلومه ده چې هلته ما ویلي ته چېرته وې دهري ملحده چې بیګ بینګ واقع کېدو ته چېرته وې ما له خپله ډیټا معلومه ده هر یو مسلمان ته خپله ډیټا معلومه ده خپل ریکارډ ورته معلوم دی موږ ویلي دي دا موږ دا الفاظ ویلي دي موږ ته که نه دي یاد خو موږ له خدای پاک یاد کړي دي چې تا دا الفاظ ویلي لکه ډېر الفاظ موږ ویو موږ نه هېرېږي که نه هېرېږي هلکه واقع وي واقع به ستا مخکې شوي در نه هېره شي بل یې له په یاده کړي یاره وایي زما ذهن کې اوس هم نه راخلي که ستا ذهن هم راخلي خو کم کسې چې له یاده کړي هغه ثقه وي دغه شانته کې موږ ورته وایو چې بیګ بینګ کېدو ملحدینو تاسو چېرته وایي سم نمبر تنقیب بیګ بین نه مخکې څه و ځکه ساینس خو صرف بیګ بین پورې ته معلومات درکوي او اسلام د اول نه درته وضاحت کوي اسلام وضاحت اول نه موجود دی که نه دی هر یو انسان ته خپل ریکارډ معلوم دی چې موږ څه یو د الله مخلوق یو د الله بندګان یو الله رب العزت موږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړي یو داسې وخت به راشي چې بیا به موږ د دنیا نه ځو بیا به هلته موږ سره حساب کتاب کېږي بیګ بین په وجه چې دنیا پیدا شوه د اول سیکنډ په څېر ابتدایي حصه کې د کائناتو کاربونې حصې پیدا شوې نو دې وخت کې د کائناتو د خورېدو رفتار د روشنۍ یعنې د رڼا د رفتار نه زیات و او دا خو هر چا ته معلومه ده چې د رڼا رفتار نه بل تیز سفر کولو والا نشته دی نو بیا دنیا څنګه د رڼا نه تیز دلته دا تنقید چې ده که نه ساینسدانانو سره د سره د دې جواب نشته سټیفن هاکینګ هم په خپله باندې دا په خپل کتاب وخت کې مختصر تاریخ خپل وضاحت کې د بیګ بینګ چې غرب وشو دا دماکه وشو دنیا وجود ته راغله کنه ماده وجود ته راغله دا وایي د دې وخت کې د دې اول سکند د اول سکند شپږ دېرشتمه یا اووه دېرشتمه حصه ته چې ورسي دلته وایي فزیکس ته مشکلات پیدا شي ځکه دې وخت کې د کائنات د دې خورېدو رفتار وایي دا د رڼا د رفتار نه تیز موږ ورته وایو دا څنګه کیدای شي دا خو مسلمه قاعده ده چې بای د رڼا د رفتار نه هېڅ هم تیز نشته نو د کائنات د خورېدو دا هغه څنګه شو تیز وشو دا خبره ستاسو غلطه ده موږ درته د دې جواب موږ له راکړئ موږ له قرآن حدیث نه بیانو چېرې تاسو باندې موږ د قرآن او حدیث اعتراضات وکړو موږ د بیګ بینګ چې تاسو په ده باندې ایمان راوړی دی تخلیق نه منئ دا بیګ بینګ دوی ولې مني مولوي صاحبانو دا یوه همه خبره ده بیګ بینګ ځکه مني دوی تخلیق نه مني دوی یو بس یو غرب وشو خود به خوده وشو بس یو دماکه وشو یو معده وجود ته راله موږ ځکه په دې بیګ بینګ اعتراضات کوو دوی تخلیق نه مني سره مني د انسان تخلیق نه مني موږ وایو د انسان تخلیق شوی دی لقد خلقنا الانسان الله ما تخلیق کړی است تاسو په احسن تقویم کې د دا نه مني نو ځکه موږ د بیګ بینګ دغه په وجه دوی باندې اعتراضات کوو چې د بیګ بینګ په اول سکند کې شپږ دېرشتمه حصه کې د کائنات د خورېدو رفتار دا د دې رڼا د رفتار نه تیزو دلته اعتراض راغی یو ته وایي چې ساینسدانانو باباګانو مولیانو ساینسدانانو فلاسفو تاسو یو د رڼا د رفتار نه تیز نشته دلته د لزه خیمه زه ستا ساینس ماته وایي چې وګوره د رڼا رفتار نه تیزي کې دا کائنات تیز خور شو نو دا تیز خورېدل مولوي صاحبانو دا خو ستاسو سره په تاسو اعتراض راغی د دې جواب موږ له راکړئ پوه نه شوئ په دې اعتراض به پوه شوي یاستئ پوه شوئ مولوي صاحبانو ښه د رڼا د رفتار په باره کې لږ وضاحت دی دا واورئ په عربۍ ژبه کې نور وایي او په فارسي ژبه کې ورته روشني وایي دا یو برقرارنیسي شعاع ده د رڼا ټول موج د انسان د سترګو دپاره قابل دید دی دا د قوت یو شکل دی دا یو محرک لهر یعنې یوه چپه ده چې کله دا د سترګې سره وجنګېږي نو د انسان په سترګو کې د پیدا کېدو حس پیدا شي په نور الفاظو سره موږ د رڼا په ذریعې سره کتل کولی شو د نیوټن نظریې جسمي ته چې رڼا په وړو وړو ذراتو باندې مشتمل دا وایي چې رڼا په وړو وړو ذراتو باندې نیوټن څه وایي مشتمل وي د هر قسمه رڼا رفتار یو شان وي لکه 3 لکه کیلومیټر دی دا څو 3 لاک چې دا 1 لاک 86 میل جوړیږي فی سیکنډ رفتار سره 12 نمبر تنقیه کله تخلیق د کائناتو کېدلو بیګ بینګ وشو نو د دې دوران کې د مادې د ذراتو دواړو اقسام پیدا شول یعنی ماده او د مادې مخالف ضد ماده په برابر مقدار کې پیدا شو مولوي صاحبانو دا یو تاسو دا تنقید چې د دې باره کې لږ توجه کوئ د ساینس دا نظریه ده چې دا انسانان د کائنات چې دی دا د مادې نه میټر او ضد ماده انټي میټر د دې نه دا پیدا شوي دي دلته اوس ماهرین طبیعت وایي چې کله دا دوه قسمه ذرات په خپلو کې یوځای شي خپل وجود ختم شي او یو نوی دغه وجود ته راشي لیکن سوال دلته دا دی وروسته چې بچ شوي څومره مواد دي دا څومره چې دي دا ماده ده څه شی ده ضد ماده او مخالف ماده انټي میټر دا چېرته دي د دې د موږ له دوی جواب راکړي ویوه 14 طبیعت وایي چې کله دوه قسمه ذرات په خپلو کې یوځای شي نو خپل وجود یې ختم شي او موږ ته چې کوم کائنات په نظر زیات راځي زیات د دې ټکراو نه وروسته بچ شوي کچرا او فضله پاتې ده لیکن سوال دا دی چې وروسته بچ شوي ټوله مواد د ماده ده او موږ ته مخالف مواد په نظر نه راځي نو سوال دا دی چې موږ ته خو ماده په نظر راځي مخالف ماده چېرته ده موږ ته یې وښایئ 14 نمبر تنقیح کائنات کې ماده شته مخالف مواد نشته حالانکه د هر څه د مادې مخالف دا د دوی داسې مسلمې خبرې دي د فلاسفه او ساینسدانانو چې دا د دوی نه د سره انکار نشي کولی دا مسلمات دي د دوی
د ساينسدانانو بای د مادي او ضد ماده نه د کائنات وجود ته راغلی دا زما جسم دا ماده ده دا هر څه دا تاسو دا ټول ما ضد ماده څه شو ته وایې چې د ضد ماده هم جوړ شوی ضد ماده پسې دوی ګرځي او ضد ماده نشي پیدا دا وګوره دا ساينسدانان دي دوی به خامخا وایي چې زیزیا بازوله به راځي دوی چې تر څو پورې د قرآن او د حدیث مطالعه نه کړي که نه ایو پروفیسر دی ډاکټر بوریس په نوم باندې هغه مسلمان شوی و هغه د امام بخاري رحمت الله علیه په 100 احادیث چې کوم دغه سره تخلیق کېدلو دا بل په دې باندې سبا ان شاء الله درس کوم 100 احادیث چې کوم د ساينس سره تعلق ساتلو سره په دوه اعتراض وکړو ایو د اوخ د امتیازو په باره کې او یو د مچ د پر په باره کې چې دا خو پکې نو هغه دا زما عقل نه مني نو هغه ډاکټر حمید الله رحمت الله علیه دا مشهور شخصیت تیر شوی دی په هندستان کې هغه له خسته جوابات ورکړي ان شاء الله د سبا ذکر کوم هغه ورته تاسو ماهر حیوانات خو نه کنه چې ته د حیواناتو دغه خبر شي او دویمه خبر دا د استادو د ساينس د نظریه ده چې و تجربه یو پیرو کې کامیاب شي بل پیرو کې کامیاب شي په پنځه پیری کامیاب شي ته چې وکړه دا نو تا څو کې دا دوه غلطۍ نه وروته کېدې شي چې تاسو ذهن نه اخلي د امام بخاری پاټن میں حدیثو د بخاری پاټن میں حدیث ته صحیح منی دا دوه ستازه نه نو ته چې نو ترجیح بچاله ورکه اکثریت ته ورکه کړ بس هغه دا ویمل نورم جوابات ورکړي دا ان شاء الله تاسو مقرره ده چې سبا د بیان کوم نو الحمدلله موږ سره خود موجود دي موږ وایو دا مسلمات دي تاسو سره ماده موجود ده زده ماده موږ پیدا کوي کنه یا د دې جوابات د موږ ساينسدانان راکيو دا متحریان د فرانس او سویټزرلند په درمیاني سرحد سره یو تجربهګاه جوړ کړې ده ګوره د دې زده ماده د پاره څه کوي دوی اوس ساينسدانانو پسې پلټون کې دي ساينسدانان دي پوزي تر اوس دي دوی ورته دا تجربهګاه جوړ کړی دا وایي شابسي د تخلیق کائنات په وخت پیدا شوی مخالف مواد چت تللی دي بي بي سي اردو دا تاسو دا سرچ کوي په ګوګل باندې دا بي بي سي اردو نیوز 15 مارچ 2015 دا بل مکمل ریکارډ راوړل د په باره کې چې به د دې ماده پسې اوس هم ګرځي ماشين نه لګولې چې دې ماده موږ پیدا کو دانش پیدا کولې لسم تن کې موږ ته یو داسې چیزو خای چې زمونږ په مخ کې د مادین په خپل پیدا شي موږ مشاهده او کنه تاسو موږ نه وایو چې ما د جنت خو او جهنم خو موږ هم له جهر تم مالو خو ته د وې جهر سره مادینه پیدا کی موږ له باټری خو چې خود به خود د مادینه پیدا شي اسی کې دی شي نه کوم د سره د نشي کولای 15 لسم تاسو نظریه ده چې ماده د بیگ بین په وجه پیدا شو بیا د دنیا پیدا شو نو سوال لري